أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ننني درس کې ان شاء الله العزيز سورة التوبة پارا نمبر 10 رکو نمبر 1 آیات نمبر 5 او 6 دو آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. څنګه چې دغه درس د شروع نه چې نو مونږ ویلي ولو چې دې کې نو هغه د کافرو د سلور قسم حالات چې نو هغه ذکر کیږي. سلور کې اولنی دوه قسم چې نو هغه ولو چې یو سره معاهده د سره نو شوی او دویم سره معاهده چې نو بلا تعین شوی و. نو دا غوي تذکرہ آیات نمبر 1 او آیات نمبر 2 کې وشوله. دریم قسم چې نو هغه ولو چې دا غوي سره معاهده چې نو هغه شی و او دغه براءت په وخت کې دا غوي په معاهده کې لا نه میاشتې چې نو هغه پاتې وي. د بنو بکر هغه دوه قبیله بنو زمره او بنو مدلجو. نو دا غوي تذکرہ آیات نمبر 4 کې وشوله. او سلورم طبقه سلورم قسم حالت د مشرکانو کم کسان چې چې دا غوی د وجې نه چې نو هغه فتح مکه هم بیا وشونه او دی په صلح حدیبیه کې دغه عهد او پیمان کړو بیا خپل دغه عهد او پیمان مات کړلو. نو دا غوی تذکرہ وسدل دی په دې آیات نمبر 5 کې چې نو هغه کېږي. الله جل جلاله وی فاذا انسلخ الاشهر الحرم بیا هر کله چې تیری شي میاشتې چې نو هغه د احترام فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم نو بیا تاسو دی اوجه قتل کوي کمزه کې چې بیا مومي وخذوهم ونسي دی واحصروهم احصار وکید دی راګیر کې دی وخذوا لهم كل مرصد او کینه دی ته چې هغه په هر موقع په هر مورچه کې فإن تابوا وأقاموا الصلاة اوس کچرته دوی چې نو هغه توبه وباسله مونږ نو هغه قائم کړلو وآتوا الزکاه او زکات چې نو هغه ادا کړلو فخلوا سبیلهم بیا د دې لار چې نو هغه پرې دی. نو د آیات نه معلومیږي هم دا چې ایمان صرف نو هغه ایمان چې سړی له نجات ورکوي په آخرت کې نو هغه په بچ کېږي. نو صرف لا اله الا الله محمد رسول الله ویل چې نو هغه نه دی بلکې دې سره به اعمال صالحه هم کوي. مسلم شریف کتاب الایمان کې چې نو هغه هم د باب قائم کړی دی. باب چې نو هغه امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد الله اله الا الله چې نو ماته د الله طرف نه حکم شوی دی چې زه د خلکو سره تر هغه وخت پورې قتال وکم تر دې چې دا غوي د لا اله الا الله چې نو هغه گواهی ورکړي. او بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم دسی وشولو. نو کم چې مانعین زکات ول دا غوي زکات نه نو هغه ادا کولو هغه چې زکات ادا کول دا د سړي خپل کار دی. حکومت وخت له بادشاہ چې نو هغه دا نشي ورکولای. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی چې هغه کسان زکات خو غټه خبره ده خو دی په زکات کې چې کم رسید ساوري سر ورکوله ک هغه منکړه نو هم بزو تر دې سره چې نو هغه جنگيګه مو جهاد بکو. او بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خپل نو هغه دغه عزم اظهار چې نو هغه کو عین قص الدین وانا حی دین کې به عیب کمه نقصان راځي او زب ژوندې دا چې نو هغه چرته هم نشي کېدی. نو دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دلیل چې نو هغه د آیاتولو چې صرف لا اله الا الله باندې سړی چې نو هغه نخلاصيږي. اقیم الصلاه دا غي سره به مونږ قائمي وآتوا الزکاه او زکات چې نو هغه بدا کوي یعنی عبادت بدنیا او عبادت مالیه چې نو هغه دوانه کوي. اوس اقامت الصلاه
دا جنانو هغه اهم شیز دی او اقامت معنی ده یو شیز چې نو د هغې د آداب سره کول او همیشه کول دا نه چې یو ټیم وکړلو بل ټیم یې ونه کړلو یو ټیم په زړه جوړو رالو بل ټیم په زړه جوړو رانلو یو ټیم وزګارو جو سیده بل ټیم وزګار نه و جو نه دا دین سره پیشاړي دي دا چې نو دین باندې عمل نه دی دا دین سره پیشاړي دي تاسو ګورئ حضور علیه السلام په زمانه کې چې کوم زمانه مبارکه و دا هغې کې یو مثال داسې نشي میلاوی دی چې په هغه باندې تاریک الصلات چې نو هغه سزا میلاو شي بلکې د حضور علیه السلام د صحابو زمانه چې وکتل شي د ټولو نه اخرنی صحابي چې وفات شوی دی مکه کې هغه په سجنو هغه 110 هجری کې وفات شوی ابو چنانو آغا طفیل بن عامر ابو طفیل بن عامر ابو طفیل بن عامر بن واصل ابو طفیل عامر بن واصل دا اخرنه صحابي دی چې د جنو هغه وفات شي د دغه ټیمه پورې چې نو هغه چا مزدنه قضا کړی چې مزدنه هغه پرې خو دی او دغه ته سزا میلاو شي بیا د دغه نه اورستو چې خیر القرآن دغه زمانه د صحابه 13 شو نو خلکو کې سستی پیدا شوله نو د موز قضا کول یو موز د هفتې مونځ نه ثابت 15 مونځونه نه د میاشتې نه او ټول کال نه یو مونځ چې دی نو هغه قضا شي د دې سړي سزا چې دی نو هغه څه ده امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي وی د دغه سړي سزا چې دی نو هغه دا ده چې دا سړی مرتد شولو او په سبب د ارتداد باندې ډېر بچیانو هغه اوس قتل کولی شي یو مونږ چې سړی قضا کی یو مونږ چې نو هغه د پریک دی د یو مونږ په پرې خودلو باندې امام احمد ابن حنبل مونږ پارشه کې چې نظر سعودي زوته خو په دې کې چرته مونږ سعودي زوت نه کو بیا نو دای چې نو هغه باندې هغه د مرتد شولو وای د دې سړي سزا چې نو هغه قتل دی امام مالک رحمه الله او امام شافعی رحمه الله هغه فرمایي وای چې نو هغه مونږ پرې خودو تاریک الصلات یو مونږ پرې خودو وای دا سړی کافر خو نه دی البته دومره قدرې ده چې د کفر په جن د مونږ پرې خودلو لوی پرې پرې خودي ده نو دې سړی چې نو هغه تعزیرن چې نو هغه د قتل کړی شي یعنی دا دریوانه ایموي د سړی د قتل شي د په ناپاک وجود نه د ازمکه چې نو هغه پاکول غواړي امام ابو حنیفه رحمه الله هغه د سړی چې نو هغه کافر کېږم نه او قتلول هم نه دی پکار دی به جیل کړی شي او په جیل کې بواچي یا به نو هغه په صدق دل سره چې نو هغه توبه وباسي او حق سچ توبه به وباسي نن نه بعد بیا مونږ نو هغه د قضا کوي او کدي سي توبه نه وباسي په دې جیل کې به پروت تر دې چې مړ شي زګور مونږه زنګ په کور کې سوره کېږي کور په پرېدو مونږ په خپل چې نو هغه سوره سو منځونه کو سو نه کو کم مونږ په مرزي جوړي هغه کو چې کوم په مرزي نه جوړ کوسګار جو کو کګه کې جو نه کو کاری جو کو کار نه جو نه کو دا زمونږ چې نو ا طریقې کار دی ډېر جنو هغه مسلمانۍ وي یا دې جنو هغه عبادت وي مو خو مسلمانۍ او د عبادت پر جنو اپ شاړي راغستې دي نو د مونږ هغه دغه حکم دی اقیم الصلاه مونږ هغه بکې بیا جنو هغه په ذمہ باندې کم منځنه قضا شي دا هغه سره جنو هغه ټول خپل تفصیل لا واسي چې زه جنو په پلان کې سن کې بالغ شم دوره ما قضا کړی دي آسان ترتیب دی اولنې سحر مست زما کم قضا شوی اقادا کو په دې طریقې سره خپل موضوعونه د خپلونو جنو هغه په خپل ځای خدي خو ګره مخکې د نفلون نه قضا موضوعونه دي چې داغه دی راګرځولي ځکه ګوره قضا مونږ دا په توبه نه معاف کیږي غیر مقلدین یو ډول او داوود ظاهری دی خلک چې هغه په گمراهی کې په دوکه کې اچولې دي وای چې نو هغه د حقوق الله دی والله پاک خپل حقوق چې نو هغه په توبه معاف کوي نه په توبه نه معاف کیږي ګوره دا یاد ساتي سوچ تا دغه منس قضا نه کړي هغه پوری دا نه معاف کیږي لاول به د قضا وکي بیا به دغه قضا کول په دې ګناه توبه وباسنو الله به الله معاف کړي ازمیا کې خیرات نه سړی پس خاله سخري چې وجه او بس دا خو آسان چل نه نه د سینه کېږي نو دغه مونږ نو قضا بو کې بیا بو کې او کاغه ته ګوره نو هغه دی بیا نور زیات خرابوي دا وې سوې هغه د دې منځونو قضا د دی وجنه نشته توبه وباسه معاف شول هغه چې د مونږ پرې خو د کافر شو او چې کافر شول نو د حالت د کفر چې هغه منځونو په د قضا نشته
بیا ورته موږ وایي بیا به په دغه ځای کې سګي اوس دا سړی شادي شوده و نو چې دی کافر شو ښځه پې طلاقه نه شوه بیا به له دغې حرامیانو بچو سره څه کوي بیا به د دې چې نو هغه څه حسابي بیا خو د ده بچي حرامیان شولو د ده چې نو هغه ما قبل کم حج قصې چې نو هغې خو لاړلې هغه عبادت بوله بیا د کم ځای نه راوړي نو دا غلط فهمۍ کې خلک اچوي قضا مزد کړی نه هغه پورې ځای نو هغه دا په توبې نه معاف کېږي ګورې په دې لاړ نه شي سړی چې زه چې نو هغه دا حقوق العباد نه دا حقوق الله دي او حقوق الله الله پاک چې نو هغه بخي آسې نه بخي قانون یې جوړ کړی وآتوا الزکاة زکات چې نو هغه ادا کوي دغه حکم چې نو هغه د زکات هم دی زکات یو روپۍ چې نو هغه د انسان په ذمه پوري د ټول مال چې نو هغه به هلاک کېږي تر څو چې نو هغه د یو روپۍ ادا کړی نه حدیث مبارکه مفهوم کې راځي په دریاب او په وچو بچ څومره هم د مال هلاکت کېږي نو د زکات د نه ادا کولو په وجه کېږي ان الله غفور رحیم الله رب العزت چې نو هغه بخون کې او مهربانه دی سړی د الله قانون ته چلیږي انسان خلق الانسان ضعیفه دنه کمې کوتای کېږي نو الله به دې بخي نو هغه قانون مطابق چلیږي بیا دې کمې وشولو توبه وباسي الله وبخي الله مهربانه بادشاہ دی وان احد من المشرکین استجارک نو اوس دغه مخکې چې کم تفصیل تیر شو نو الله وایي د دغه نه علاوه څلور میاشتې چې کم دوی ته مهلت میلاو شو دین علاوه که چېرته یو سړی راځي او دی چې زه دین اسلام قبلوم خو ماته چې لږ مهلت راکړی شي نو یې دله به مهلت ورکوي دویم چې نو هغه که د ده نو هغه سوالات یې څه مطالبې په دین اسلام چې نو هغې پوه کول غواړي ځن هغه به ورسره هم ورکوي دریم چې نو هغه که دی امن غواړي نو دله به امن هم ورکولی شي څلورمه مسله چې نو هغه د دې نه راوځي چې کافرو دا به د مسلمان په ملک کې نو هغه په امن په ویزې سره چې نو هغه پاتې کېږي خو که د کار کله پوره شي دی به بیا واپس لیږي دی به پرېږدی نه زموږ ملک ته خو چې نو هغه د سره ویزه شته نه سړی نو په هغې چې نو هغه به دا کښېنه دی به چې نو هغه کافر دا به نشي پرېښودلی او که د څه اشکالات هغه به دا کوي نو د دې په وجه دا د مسلمانانو ذمه ده چې دوی پوه کړي او که نور بیا هغه قصې چې شا به کلمه ووایي او چې هغه ورته وایي چې تو راته ووایې څنګه ووایم بیا یې زه خدای دې غر کړم نو هغه شی چې نو هغه نه دی به د مسلمان دی به د کافر مطالبات پوره کوي د هغه ته به د خپل دین په دلایلو سره چې نو هغې باندې به یې پوه کوي که هغه ته د دلیل غواړي نو ځکه الله وایي وان احد من المشرکین استجارک دی چې نو هغه ستاسو نه پناه وغواړي فاجره نو پناه ورته ورکوي حتی یسمع کلام الله تر دې چې هغه واوري د الله رب العزت کلام یعنې دلایلو سره ثم ابلغه مأمنه او بیا به دی ورسېد خپل امن ځای ته ذلک بانهم قوم لا یعلمون الله وایي ځکه دا داسې خلک دي چې دوی پوهېږي نه الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي فاذا انسلخ الاشهر بیا هر کله چې تیرې شي میاشتې الحرم د احترام فاقتلوا المشرکین نو قتلوئ مشرکانو لره حیث وجدتموهم په کوم ځای کې چې بیا عمومی دوی وخذوهم او ونیسئ دوی واحصروهم او راګیر کړئ دوی وقعدوا لهم او کښېنئ دوی ته کله مرصد په هره مورچه کې فان تابوا واقاموا الصلاه که چېرې دوی توبه وباسله او قایم کړو مونځ لره وآتوا الزکات او ورکړلو زکات فخلوا سبیلهم نه بیا پرېږدئ د دوی لاره ان الله بېشک الله پاک غفور بخون کې رحیم مهربانه دی وان احد من المشرکین استجارک که چېرې یو کس د مشرکانو نه پناه وغوښتله فاجره نو پناه ورکړئ هغه ته حتی تر دې یسمع کلام الله چې هغه واوري د الله کلام ثم ابلغه بیا ورسوی هغه لره مأمنه د هغه د امن ځای ته ذلک بانهم دا